د بل د پاره مې خپل عین و آن ته وریښی دی فطرتي شمه یمه تل مې ځان ته وریښی دی او په کوم دلیل دې خاورې کړي یو په خپل نظر کې مونږ خو ستا دپاره خپل ارمان ته وریښی دی څه عجیبه تصویر دې وګوره دنیا ته ښایي د ژوند مضمونه خلکو ستا عنوان ته وریښی دی دنیا په سترګو کې د څه داسې جادو پرته ده دنیا په سترګو کې د څه داسې جادو پروت دی هر مسلمان در پسې خپل ایمان ته وریښی دی لاړې مو دې وشوې ماښام یې د رقیب سره وي لاړې مو دې وشوې ماښام یې د رقیب سره وي دا په مازغو کې اخر چا جانان ته وریښی دی که د ننګ د میدانونو میړني وې که د ننګ د میدانونو میړني وې پښتانه به ولې داسې لیوني وې په دنیا کې به یې هغسې خاني وه پښتنو کې که صحیح باچا خاني وې د جومات حق پرستي ما منله که بهرې هم کارونه ایماني وې کاش چې هغسې کچه وې جوماتونه خو په خلکو کې پخه مسلماني وې د جومات حق پرستي ما منله که بهرې هم کارونه ایماني وې کاش چې هغسې کچه وې جوماتونه خو په خلکو کې پخه مسلماني وې دا سړنګې به د لارې کوڅې نه وې که قانون دې په وطن کې قرآني وې دا خولې چې د بل د پاره توی کې د پښتون د خپلې خاورې کامراني وې بلکې مینه دې هم کړې که نه یاره نه مې ده کړي داسې خاص ځکه چې زه کم وخت نه شاعري کوم هغه وخت کې څوک د مینې په هغه حساب کتاب باندې ډېر نه پوهېږي که نه عمر دې څومره دی اوس خو 25 تا په دې 25 کې داسې څوک مخې ته رانلو چې زړه دې وبس کلي پې ډېر رالو اوس خو ډېر زیات رالو یو غزل ده زما له ښاره لرې خو نړنګه زمانه که زما له ښاره لرې خو نړنګه زمانه که بدله د خوشحال د تورې شړنګه زمانه که لیلا پکې مجنون سره بربنډه ګرځي ګورم یا خدای پېښور باندې د څنګه زمانه که رڼا یې خوره نه که خو حیا یې رانه یوړه د خلکو په تعلیم باندې بدرنګه زمانه که د حق نارې دې وکړې خو کوم حق دې چاله ورکو باداره تا په مونږ هسې تنګه زمانه که تا مو ماشوم له ورکو او هغه وکتو هغه هغه سټډي کو ستر شو که نه نو اجړا به ترله جوړ کړي یو داسې سیسټم داسې یو سړی به ترله جوړ کړي چې به نه د پښتو د معاشري وي نه به د مسلمان د معاشري وي وایي بیا به مې د مینې قابل هم شي خو انسان خوشه بیا به مې د مینې قابل هم شي خو انسان خوشه حق او باطل پرېږده اول کښېنه مسلمان خوشه او زه به د مین صورت کې ستا کوڅې ته درشمه ته په ځان یوه زره خواري وکړه جانان خوشه نه یې تهذیب پیدا کو نه یې سلیقه پیدا کا ملا خو ځان له د مفاد و وظیفه پیدا کا مفکرینو چې ګیله نه کوم څه به کوم ما بیداري غوښتله تاسو فلسفه پیدا کا بیا به د نوم څوک د تاریخ کتاب کې څنګه لیکي د نوي دور پیغلې پاسه لوپټه پیدا کا انقلابي فکر مې بله لاره نه لیدله که تا بابړه سره که ما هم سره جنډه پیدا کا شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکی مهربانه بادشاه دی قدرمندو شاهد خان شاهد یم ولاړ یم د پېښور ورمړو سیمه کې قدرمندو پښتو سر خوړلی دی پښتو لاړه له ورکه شوله بیا هم دا شاعران چې نو دوی په پښتو لیک کوي دا د معاشرې ستونزې حلې تاسو ته په یو ښکلي الفاظو کې مخې ته کیدي او تاسو ته یې ډالۍ کړي د ده نه به هم یو څو شعرونه اورو تاسو ته یې مخې ته ږدو وایه څه به وې باچا یو غزل ده وایي بیا به مې د مینې قابل هم شي خو انسان خوشه بیا به مې د مینې قابل هم شي خو انسان خوشه حق او باطل پرېږده اول کښېنه مسلمان خوشه او زه به د مین صورت کې ستا کوڅې ته درشمه ته په ځان یوه زره خواري وکړه جانان خوشه ښکلی وي پښتونه خو جانان د هیچا نشولې سوال درته کومه کم از کم د چا ارمان خوشه ښکلی وي پښتونه خو جانان د هیچا نشولې سوال درته کومه کم از کم د چا ارمان خوشه ما سره یو څو قدمه لاړ شه د پښتو په لار زه به دې ارزان نه کم جانانه په ما ګران خوشه او ته مې د ملنګ څادر ته یو ځل درانه وګوره ته مې د ملنګ څادر ته یو ځل درانه وګوره زه به دې د عمر نوکري وکم ته خان خوشه وروستو بیا د خپلې ازادۍ خوبونه ووینه ته د باچا خان په نظریه باندې روان خوشه سر که پکې لاړو ازادي خو به ترلاسه کې مرې خو به لازم خو چرته لاړ شه په میدان خوشه سر که پکې لاړو ازادي خو به ترلاسه کې مرې خو به لازم خو چرته لاړ شه په میدان خوشه یو ځل د پښتون د حق یوه ناره اوچته کا وران به شي د خلکو په نظر کې ته ودان خوشه او زه به دې تر ډېرو زمانو سندري ووایم زه به دې تر ډېرو زمانو سندري ووایم ته مې د وطن د ښایستونو غزل خوان خوشه او سم خو تې خفه شه چې سړی در پسې مړ خوشي
سم خو ته خفه شه چې سړی در پسې مړ خو شي ته که د برکي د ګټې نه شوې د تاوان خو شه. ډېره مننه. یو بل غزل به ورته هم ډالۍ کړم. وایي نئے تہذیب پیدا کو، نئے تہذیب پیدا کو، نئے سلیقہ پیدا کا، نئے تہذیب پیدا کو، نئے سلیقہ پیدا کا، ملا خزان له د مفاد و وظیفه پیدا کا، مفکرینو چې ګیله نه کوم څه به کوم، ما بیداری غوښتله تاسو فلسفه پیدا کا. بیا به د نوم څوک د تاریخ کتاب کې څنګه لیکي، د نوي دور پیغلې پاسه لوپټه پیدا کا، انقلابي فکر مې بله لاره نه لیدله، کتا بابړه سره که ما هم سره جنډه پیدا کا. انقلابي فکر مې بله لاره نه لیدله، کتا بابړه سره که ما هم سره جنډه پیدا کا. زه دا د زمه د خوشحال تورې ته شړنګ ورکوم، ته پښتنو کې بیا د ننګغه جذبه پیدا کا. او په داسې وخت کې د قلم نارې بزدل لګوي، په داسې وخت کې د قلم نارې بزدل لګوي، که انقلاب راولي ځان له تماچه پیدا کا. څنګه تعلیم مو چې داسې بربند که خلک، څنګه رڼا و چې داسې تیاره پیدا کا. د نصابونو کتابونو نه مزار شمه خو نه یې پښتون پیدا کو نه یې پښتنه پیدا کا. تیارې به رستو سر کوي د رڼاګانو د لار، اول د وخت د ازمیښتونو حوصله پیدا کا. د نوي دور تقاضې در سره ټولې منم، پښتون د نوی وي پښتو پکې زړه پیدا کا. د نوي دور تقاضې در سره ټولې منم، پښتون د نوی وي پښتو پکې زړه پیدا کا. د ژوند قطار کې به رستی اخر تر کومه ودرې، پښتونه پاسه په دنیا کې مرتبه پیدا کا. او برکي ستا خوښه که غزل لیکې که نه یې لیکې، خو دومره وکړه پښتنو سره رشته پیدا کا. ډېره مننه. یو بل غزل ده. وایي نه زور او زر پسې ځي، نه به په ډالر پسې ځي، چې پښتانه وي په شملې او په صادر پسې ځي. که پښتانه په باچا خان پسې ځي بد نه کوي، وراثتي غیور دي خامخا به نر پسې ځي. تاریخ گواه دی دشمنان ملازله یو دي، څوک چې کابل پسې روان دی پیښور پسې ځي. اوس به څوک داسې مخامخ پتندي څنګه ولي، دور بدل دی چنګیز خان به په نختر پسې ځي. اوس به څوک داسې مخامخ پتندي څنګه ولي، دور بدل دی چنګیز خان به په نختر پسې ځي. د وخت د جبر نه تنګ شوی دی بچی د خوشحال، تنهایی توره لاس کې واغسته لښکر پسې ځي. چې خدای یې ونه موندو هیڅ ګټه یې نه ده کړې، چې خدای یې ونه موندو هیڅ ګټه یې نه ده کړې. که په جومات پسې روان دی که مندر پسې ځي، ستا نوم او ستا د محبوب نوم په هر میدان اخلي، خو نه د خدایي مني او نه د پیغمبر پسې ځي. چې تا ته نه رسیږي، چې تا ته نه رسیږي دا غلطي زمونږ نه ده، کاروان خو هغسې روان دی په رهبر پسې ځي. د غلام هغه زوړ ملا هغه زړې تراوي، نه نوي لاره ګوري نه نوي هنر پسې ځي. دنیا مکار ځان ته هسې شیرینۍ وویل، د هر سړي نه فرهاد ووتو په غر پسې ځي. دنیا مکار ځان ته هسې شیرینۍ وویل، د هر سړي نه فرهاد ووتو په غر پسې ځي. څو لیوني مې راټول کړي دي د خپلې مینې، نه د په دم پسې ځي نه د په منتر پسې ځي. د ګمراه ستورو د گردش زاویه سمه نه ده، که په سپوږمۍ پسې روان دي که په نمر پسې ځي. او د لا قایلو سره لاړو تر سنګره پورې، د لا قایلو سره لاړو تر سنګره پورې، برکي د مینې په چل پوه شو په منکر پسې ځي. برکي دا راته ووایه د څومره وخت نه شاعرۍ سره شوق لري؟ 12 کاله وشو جي، 12 کاله. ډېر وړوکی یم، داسې دا ماشوم نه ده نو په ډېر ورکوټوالي کې مې لکه ړومبی شعر ویلی و که نه. او په دغسې لکه حالات داسې و چې ډېره ما نه پېژنده شاعري، خو ما ته پته داسې انسان ته داسې پته نه لګي چې یاره ځکه نیچرلی زه شاعر یم یا څه ده که نه. خو بس مشران راته میلاو شو داسې لکه الحمدلله هدایت الرحمن افګار صاحب زمونږ د کلي زما استاز دی، هغه ډېره خواري وکړه. او صحیح چې کوم زما پراپر استاز دی رئیس ګل اسیر صاحب، زه به هغه له تلم 15 کاله مستقل ما هغه سره اصلاح کړي ده، ډېر زیات مې ستړی کړی ده، تنګ کړی مې ده، خیال دی ده. او نن هم چې کوم ده نو دعاګو یو د هغوی دپاره، د هغوی د ژوند دپاره او د هغوی د بچو د پوره نسلونو قدر به یې کوو، ځکه چې زما استاز ده. بیا چې کوم ده نو هغوی به ما ته وایي چې یاره که ته داسې څه ولیکې نو تر هغې پورې به میدان کې چا سره شیر کوی نه چې تر څو پورې ما نه وي کتلی که نه. نو اوس بیا 15 کاله بعد راته چې کوم ده نو اجازت راکو چې بس اوس ته درستی وباسه، اوس میدان ته شه. اوس میدان ته شه. دا راته ووایه تعلیم ما 2nd ایئر چې کوم د ګورنمنټ سپیریئر ساینس کالج کې پاس کړی ده.
او اوس مې انشاءالله اراده ده چې دا BS پښتو به داخله نور کاروبار هلې ځلې ازره خو څه شته نه کاروبارونه خو داسې نظام ګډ وډ ده او یو ملګری مې ده هغه سره چې کم ده نو په مزدورۍ یم یو ملګری مې ده هغه سره وایه باچا نور څه غزل بل یو غزل ده ما ډېر فیورټ ده او ټولو ملګرو ته چې کوم دی ما د اړخ نه ډالۍ د کم چې د ما خاص ملګري دي چې کوم شاته ولاړ دي دی تام تاسو تام او ټولو خاص ملګرو ته وایي سره جنډه په سر پکار ده تکه سره ځواني ښه ده سره جنډه په سر پکار ده تکه سره ځواني ښه ده بس چې زندګي یوه ده بیا انقلابي ښه ده کم از کم چې پاسي پښتانه به راله وګټي ستا د عقایدو نه زما باچاخاني ښه ده ستا د دغه ټول انسانیت نه چې پتا کې دی خدای ګو چې زما دغه سرکشه بدماشي ښه ده ستا د بېننګۍ د دغه ټولو کتابونو نه بس یوه ټپه هم د سپین غر د لیوني ښه ده ډېرې نظریې ډېر تهذیبونه سړی څه کوي ډېرې نظریې ډېر تهذیبونه سړی څه کوي بس د ولی فکر ښه دی یا پښتونولي ښه ده تا ته که عزیز دي دا پراته سرونه ستا په در ما ته د پښتو د ملنګانو ازادي ښه ده زه پکې جانان چا سره غاړه غټۍ نه وینم څنګه چاته ووایم چې دلته زندګي ښه ده زه پکې جانان چا سره غاړه غټۍ نه وینم څنګه چاته ووایم چې دلته زندګي ښه ده ننګ او پتې تش د کتابونو زینت پاتې دی اوس خو د خوشحال د کور بچو ته خوشحالي ښه ده دا خو اسلام ښه دی چې دومره محترم کړل دلته ګنې وګوره د چا مسلماني ښه ده علم پکې ډېر شو خو بیا هم مسلمان وګوره نه دنیاداري ښه ده او نه دینداري ښه ده ورک به شو د هغه رهبرانو د صفونو نه چاته چې د غیرو د بوتانو بندګي ښه ده لارې به تې بیلې کوبر کي چې پښتون نه مني مخ ته به یې نه ګورو چې چاته بېننګي ښه ده او یو بل غزل ده یو سړي ته لاس ورکوي خپې د بل سړي وهي یو سړي ته لاس ورکوي خپې د بل سړي وهي چاته قهرجنه د دنیا چاته شپېلي وهي ما رښتیا ویلي دي دنیا را پسې شوې ده هیڅ ګناه مې نشته خو نارې مې د مرګي وهي ننګ غواړي د خلکو نه تقریر کوي د جنگ خلاف ملکم د پښتو دی او نارې هم بازاري وهي بیا د پښتنې نه چا د لاس بنګړي اغستې دي نه د څوک څادر په سره وي نه د پټکي وهي بیا د پښتنې نه چا د لاس بنګړي اغستې دي نه د څوک څادر په سره وي نه د پټکي وهي خان کاکا ته وایه د خدایۍ دعوه دې نه کوي خان کاکا ته وایه د خدایۍ دعوه دې نه کوي خیر دی بیا به ټول فقیران ور د ملنګي وهي تا سره یې کړي د هغه لیونتوب په وخت هغه قسمونه دي چې نن هم لیوني وهي نن چې هم زما د باچا خان نظریه نه مني داسې به زما پښتانه خپله بېننګي وهي سرې جنډې په سر نه تړي غږ د کام د ننګ کوي څومره بې بنیاده خلک چغې بنیادي وهي دې نه ثابتېږي چې پخوا شعور ښایسته هم و وګوره مطرب ته چې سازونه پخواني وهي او خپل کلي ته راشه چې یو څو ساعته وخاندو خپل کلي ته راشه چې یو څو ساعته وخاندو ټولې ونې بوټي بیا نغمې د پسرلي وهي او وړاندې په خپو وهل خو اوس د انقلاب خلک ظلم ترقي کړي د خاصې پتندي وهي او ټیک ده زورور خلک دې هم مخې ته نه ودري خو بیا به دې هم یاره د برکي روغه راستي وهي ډېره مننه دا ما سره دا شعرونه په دغه کې ډېر وي که نه په هر غزل کې لکه عام خلک یا 5 6 7 که نه ما سره پکې 18 19 شعرونه وي زه دې وجې نه لږ تیز وایم د هغې بخښنه غواړم صحیح ده هغه بله کاپۍ څه شوه ښه جي دا یو بل غزل ده وایي د بل دپاره مې خپل عین وان ته وریښی دی د بل دپاره مې خپل عین وان ته وریښی دی فطرتي شمه یمه تل مې ځان ته وریښی دی او په کوم دلیل دې خاورې کړي یو په خپل نظر کې مونږ خو ستا دپاره خپل ارمان ته وریښی دی څه عجیبه تصویر دې وګوره دنیا ته ښایي د ژوند مضمونه خلکو ستا عنوان ته وریښی دی دنیا په سترګو کې د څه داسې جادو پرته ده دنیا په سترګو کې د څه داسې جادو پروت دی هر مسلمان در پسې خپل ایمان ته وریښی دی لاړې مودې وشوې ماښام د رقیب سره وي لاړې مودې وشوې ماښام د رقیب سره وي دا په مازغو کې اخر چا جانان ته وریښی دی او دنیادارۍ صرف قایل د فلسفې دی نه یم
دنیادارۍ صرف قایل د فلسفې د نه یم، نه خو مې ګټې ته او نه تاوان ته وریښی دی. زه د دې خاورې اساسې په هر ډګر ګټمه، نه مې ملنګ پریښی دی نه مې خان ته وریښی دی. دا د مغلو روایاتو ته چالارو نیوه، که د خوشحال بچو د جنگ میدان ته وریښی دی. غیور پښتون یمه، د خپل تپوس جواز لرمه، دنیا په څه سبب زما ګریوان ته وریښی دی. او اوس یوه لاره پاتې نه شوه چې پې تاله درشي، برکي د خپلې ګټې هر امکان ته وریښی دی. ډېره مننه. لنډه شان د مالو د هغې نه پس بیا راځو. په مخ چې د کلونو راسې تېر سري، د کلونو راسې د چا په مخ باندې دانې وي او هغه مایوسه شوي په علاجونو باندې قسم قسم علاجونه یې کړي، د هغې د مخ نه تېر سري او دانې نه ختمېږي. مروا ګلو بیوټي کریم به په 15 ورځو کې تاسو له په ګارنټۍ رزلټ درکړي او د دې ټول پراډکټ ګارنټي ده. که چېرې دې کار ونه کړو نو ستاسو پیسې موږ واپس راځه باچا. که د ننګ د میدانونو میړني وې، که د ننګ د میدانونو میړني وې، پښتانه به ولې داسې لیوني وې. په دنیا کې به هغسې خاني وه، پښتنو کې که صحیح باچا خاني وې. د جومات حق پرستي ما منله، که بهرې هم کارونه ایماني وې. کاش چې هغسې کچه وې جوماتونه، خو په خلکو کې پخه مسلماني وې. د جومات حق پرستي ما منله، که بهرې هم کارونه ایماني وې. کاش چې هغسې کچه وې جوماتونه، خو په خلکو کې پخه مسلماني وې. دا سړنګې به د لارې کوڅې نه وې، که قانون د په وطن کې قرآني وې. دا خولې چې د بل د پاره توی کې، د پښتون د خپلې خاورې کامراني وې. هیڅ دې نه وې خو چې خوا کې مې جانان وې، زه دې دغسې د عمر تاواني وې. او خنداګانې که دنیا ته دې کېدې، خو په مونږ هم د یو ساعت مهرباني وې. دا چې خپلو مفاداتو له راټول دي، په دې خلکو کې خو خدای ځانځاني وې. ناز هلکه و په خپلو جواهرو، چې زما د کاڼو لوټو خوساني وې. یوه مور نشته چې تاله بچی راوړي، پېښوره څوک خو ستا د وداني وې. او د برکي د پښتونخوا مینان نشته، د برکي د پښتونخوا مینان نشته. هر سړی وایي چې زه انګلستاني وې. برکي مینه دې هم کړې که نه؟ یاره نه مې ده کړي داسې خاص، ځکه چې زه کم وخت نه شاعري کوم، هغه وخت کې څوک د مینې په هغه حساب کتاب باندې ډېر نه پوهېږي که نه. عمر دې څومره دی؟ اوس خو 25 ته. په دې 25 کې داسې څوک مخې ته رانهلو چې زړه دې وبس کلي پې؟ ډېر رالو، اوس خو ډېر زیات رالو. خو لکه چې شاعرۍ سره چې کم نسبت ته عشقۍ د لاسه نه ده، نور خو عام نن سبا خو بس کار هم دا ده، خیال دی ده. او محبت دې څه لیکلي؟ ډېر، خو دې کې به راسره داسې څه خاص د محبت نه وي، ځکه چې اکثریت د ما هغه کم فکر ده که نه. نو یو غزل ده، منفعت سو خوشحالي سوه او تاسو سوې. ای خوش خیالو ترقي سوه او تاسو سوې. دلته د یو خدای بندگی سوه او تاسو سوې. نو غلامانو ازادي سوه او تاسو سوې. د اسمانونو او د ځمکې د تسخیر قایلو آبادي سوه بربادي سوه او تاسو سوې. تر بدنامۍ پورې مو هسې رسوله ګني، کیسه زما او د لالي سوه او تاسو سوې. د خپل وطن د ګلالو بچو د ژوند دپاره د پښتنو مینت زاري سوه او تاسو سوې. د فلسفو نه ملوګې خو یو خبره واورئ، مسلمانانو بیداري سوه او تاسو سوې. د کتابونو د ډیري د پاسه ناستو خلکو معنی سوه زندگی سوه او تاسو سوې. نو ما به څنګه ستاسو جبر ته سر ټیټ ساتلو، نو خودي سوه خودداري سوه او تاسو سوې. ټوپک مو هسې د پښتون سره بدنام کو ګني، ټوپک مو هسې د پښتون سره بدنام کو ګني. رشته د ګل او د ازغي سوه او تاسو سوې. ایمان فروشو تن فروشو پسې ولې خاندئ، غیرت منم خو بېننګي سوه او تاسو سوې. هلته خبره د جانان سوه او سمه ویل، دلته خبره د برکي سوه او تاسو سوې. ډېره مننه. نورو یم چې کوم ښایسته شعرونه وایي. ښه دا یو بل غزل ده، وایي چې دا توره شپه سبا شي بیا به ګورو، ته لا مزه چې رڼا شي بیا به ګورو. لا زما د سینې خوږ د بیان نه دی، چې سازونه تې پیدا شي بیا به ګورو. چې د اوښکو سیلابونه پکې وچ شي، چې ابا د پښتونخوا شي بیا به ګورو. زه مجنون شم د دې ویړو میدانونو، پښتونخوا چې مې لیلا شي بیا به ګورو. چې سپرلی مې په دې ټوله سیمه خور شي، چې ګلونه په ګډا شي بیا به ګورو. د ممبر میړنو یو خبره واورئ، د دې که خو به ایډیټینګ کېږي که نه، بخښنه غواړم. چې سپرلی مې زه مجنون شم د دې ویړو میدانونو،
پښتونخوا چې مې لیلا شي بیا به ګورو چې سپرلی مې په دې ټوله سیمه خور شي چې ګلونه په ګډا شي بیا به ګورو د منبر میړنو یو خبره واورئ چې زما بچی ملا شي بیا به ګورو او لا د هیڅ خبره نه اورم رقیبه چې لالې کلي ته راشي بیا به ګورو چې د یو بل د زړګي په کور کې ځای شو زه سا هغه مې سا شي بیا به ګورو د پښتون بېننګي ولیکه تاریخه خو چې بل خوشحال پیدا شي بیا به ګورو د پښتون بېننګي ولیکه تاریخه خو چې بل خوشحال پیدا شي بیا به ګورو ما به پېژنې هله چې جانان بیلې چې ویرانه دی دنیا شي بیا به ګورو د دوو سترګو د یو څو اوښکو غم سوي چې رګ رګ دې په ژړا شي بیا به ګورو او موږ سپوږمۍ ته ختل غواړو خو باداره پښتانه چې په خندا شي بیا به ګورو پښتونخوا اسمان ته ګوري او دا وایي چې پښتون لالی زما شي بیا به ګورو او لا خفه دی برکي ځکه یې څوک نشته لا خفه دی برکي ځکه یې څوک نشته چې جانان سره پخلا شي بیا به ګورو دا یو نظم ده منظور جرګې ټایم کې مې لیکلی هغه ټایم کې که نه اوس خو ډېر زوړ شو یو فکر د دې خاورې د بچو به کول غواړي پښتو به کول غواړي تپوس د پښتونخوا د ګلدرو به کول غواړي پښتو به کول غواړي اوس وخت دی پښتنو ته سمه لاره ورښودل دي پښتون لالی ګټل دي د خلکو د ذهنونو مشالونه بلول دي تیرې رڼا کول دي د خپل وطن د ټولو بچو فکر سمول دي بس دا مرسته کول دي ګلونه د وطن په شاړو دشتو کې کرل دي ښایست پکې شیندل دي یو ننګ د پښتونخوا په جګو غرو به کول غواړي پښتو به کول غواړي واو د پېښور او د پښتو تپوس پکار دی بچو تپوس پکار دی د غیرو نه د خپلو اساسو تپوس پکار دی ظلمو تپوس پکار دی د ورکو نامعلومو د ژوندو تپوس پکار دی د مړو تپوس پکار دی په هر حال کې د خپلو پښتنو تپوس پکار دی هر څو تپوس پکار دی تپوس د باباګانو د پټکو به کول غواړي پښتو به کول غواړي دا خپل اپریشن یو سي دا خپل اپریشن یو سي ظالمانو لک پینډۍ ته رښتیا کامن غواړي دا خپل اپریشن یو سي ظالمانو لک پینډۍ ته رښتیا کامن غواړي دا خپل فوجونه ولېږئ ګنده هیرا منډۍ ته صفا کامن غواړئ لږ مخې ته خو ودرئ د پنجاب یوې رنډۍ ته چې زور خو مو معلوم شي لږ مخې ته خو ودرئ د پنجاب یوې رنډۍ ته چې زور خو مو معلوم شي ټوپک خو مو لږ نیغ کوي کم از کم د چا پنډۍ ته زخمی خو دې ماشوم شي خو نه چې پښتانه مري نو پښتو به کول غواړي پښتو به کول غواړي زمونږ د تپوسونو صرف تا ته اختیارو خو پلار دې هم غدارو زمونږ د تپوسونو صرف تا ته اختیارو خو پلار دې هم غدارو او بیا دې د قانون د لاندې کوم سړی پلارو جوړ کړی د بازارو هم ستا به په بمونو د ماکو کې لوی کردارو زما بچی په دارو هم ستا و که زمونږ پېښورو که نوښارو هم ستا پکې روزګارو او پښتنه د دې ټولو غدارو به کول غواړي پښتو به کول غواړي او اخیری بنده د خپلو خویندو میندو لوپټې راټولومه خواري را سره وکوي د خپلو خویندو میندو لوپټې راټولومه خواري را سره وکوي بیا خپلې ارزوګانې پښتنې راټولومه یاری را سره وکوي قدم را سره واخلئ قافلې راټولومه د خپل پښتون دپاره منظور یم غدار پسې جرګې راټولومه چې خپل تپوس ته وکم او پښتون یم کارونه په جرګو به کول غواړي پښتو به کول غواړي تپوس د باباګانو تپوس د پښتونخوا د ګلدرو به کول غواړي پښتو به کول غواړي یو فکر د دې خاورې د بچو به کول غواړي پښتو به کول غواړي سمیږي خو بیا دې سم شي که نه ما په سر نه سمیږي نو بیا دې نه سمیږي جی وایي دا خو د منلو نه ده داسې خو کېدی نه شي مخ ته به دې ګوري او سړی به لیونی نه شي اوس دې هم جانانه سترګې اخسې نیازبینې دي بس خو زما مینه ورله هغسې راتلی نه شي اوس هم ژوند ویړیا پروت دی که غم دی صرف دغه دی څوک به یې کولی نه شي څوک به یې لیدی نه شي او مسته د خوش رنګه خوش خیاله خوش گفتاره ده خو کلکه پښتو ده پکې چرته ګډېدی نه شي مسته د خوش رنګه خوش خیاله خوش گفتاره ده خو کلکه پښتو ده پکې چرته ګډېدی نه شي او څنګه به د ونو بوټو رنګ په بله نه اوړي ته به ورته راشي او په کلي به سپرلی نه شي څنګه به د ونو بوټو رنګ په بله نه اوړي ته به ورته راشي او په کلي به سپرلی نه شي او تا هغه پښتونې چې پښتو پکې څرګنده ده تا سره چې کینې کېدی نه شي چې سړی نه شي او ته د پرسان د تپوسونو ګیلې مه کوه ستا برکي پښتون دی ستاسو ورته ودرېدی نه شي ډېره یو غزل ده زما له ښاره لرې
خو نړنګه زمانه کا زما له خاره لري خو نړنګه زمانه کا بدله د خوشحال د تورې شړنګه زمانه کا لیلا پکې مجنون سره بربنډه ګرځي ګورم یا خدای پیښور باندې د څنګه زمانه کا رڼا یې خوره نه کا خو حیا یې رانه یوړه د خلکو په تعلیم باندې بدرنګه زمانه کا د حق نارې دی وکې حکم حق د چاله ورکو بادار تا په مونږ هسې تنګه زمانه کا په امن دی دوکه کو ازادي دی رانه یوړه اخر له کوم سبب دی بې جنګه زمانه کا رښتیا جواب راکه یو تپوس دی سخنوره په کوم هنر دی دغسې فرنګه زمانه کا رښتیا جواب راکه یو تپوس دی سخنوره په کوم هنر دی دغسې فرنګه زمانه کا او خبرې یو څو وي خو خبرې د ننګ وي برکیو د پښتو په رنګ رنګه زمانه کا اوس یو بل ما اوس دلته راوویستو مري والا ستا په کتاب کې یو اسلام دلته څلور مذهبه ستا په کتاب کې یو اسلام دلته څلور مذهبه هلته د یو سړی امام دلته څلور مذهبه هلته د یو قرآن او دلته شپېته تفسیره دلته غلام ابن غلام دلته څلور مذهبه هلته د یو قرآن او دلته شپېته تفسیره دلته غلام ابن غلام دلته څلور مذهبه د پیغمبر د یو نظام او یوه لاره یوه دلته د هر چا خپل نظام دلته څلور مذهبه دلته غالب هغه دی څوک چې اتحاد ماتوي په هر قدم او په هر ګام دلته څلور مذهبه مسلمان یو اذان ته یو رنګ سر نه ټیټوي ورکوي جرم ته دوام دلته څلور مذهبه په نوي دور کې هم زما تعمیر ونه کو نو ورکوي د څه پیغام دلته څلور مذهبه اوس د نوي دور په نوي دور کې هم زما تعمیر ونه کو نو ورکوي د څه پیغام دلته څلور مذهبه او دلته به یو برکی مني د هر سړي بندگی هلته د ټولو یو مرام دلته څلور مذهبه ما سره خو بس کاپۍ نه نو کاپۍ کې هغې کې نور هم شته دا ده څه بیا به پکې راټول کړي او شعر به بل دغه کړي بس دا یو په درته اخري ډالۍ کوم صحیح شو وایي که تال امري کمال امري زما د کام بچی امري که تال امري کمال امري زما د کام بچی امري اخر څوک خو دې ووایي تر څو به مې لالې امري خو زمرم زما پلار مري زما لور مري زما زوی مري او یا کله د جنګ ګوشو نه خان مري نه سپی مري ګولۍ راځي خو صرف د پښتون سینه پې لګي د ملک د ازادۍ دپاره کله پنجابی مري اوس هم ژړا راتلی شي خو چې خپل بچی مې مړ وي زمونږ احساس ځکه راپاسي نه چې پردی مري چې څوک د خپل اختیار خاوند وي غږ اوچت کې مړ شي نه دلته بې ضمیره مړ شو نه چېرته ګونګی مري نه ستاسو د وطن فکر شته نه مو د مذهب شته که دواړو له څوک مري زما د خاورې لیونی مري زمونږ په ویر ماتم د غلیم هېڅ تاوانو نه شو ټوپک ورپسې یو سی د پښتون د غرغمې مري او برکي د خپل وطن دپاره مري خو څه د افسوس دی پروا د یو سړي نشته چې دلته یو سړی مري ډېره مننه کتاب مو څه خیال دی کتاب نثر خو لکه ډېر داسې دي چې برابر شوي دي نثر ما تاسو ته وختي مو ویل که نه چې په ډېر ویا چې ډېر خو تحقیق خبرې دي که نه نو تحقیق والا ډېر ویا چې داسې دي چې هغې کې کار شوی د نثر کې که نه مضمونونه دي مقالې دي چا په شاعرۍ په یو شي بل شي باندې او شاعرۍ خو داسې ده چې پوره د 2 کتابه تې جوړېږي خو بس زیره وتلی برابر نه یو بلکې تپوس کوم د کتاب قدر ورک شوی دی ولې د کتاب چې کم ده که نه لکه اوس ما سره که وګورئ نو ما سره په کور کې خپل ما چې کوم خپله د جیب 80% چې کومه د ما خرچه ده په کتاب باندې کېږي اوس هم کېږي لکه که لږه وي که ډېره وي که نه زه کتاب راغواړم زه کتاب ګورم زما د کتاب نه علاوه نه تېرېږي او وجه څه ده چې پراپر نظام پراپر ترقي که دا وطن که دا کام که دا بچي دا چې تاسو ویل چې دا ټوپک که نه نو ټوپک څه داسې خراب څیز هم نه ده د دې د وجې نه مونږ اسلام هم مغلوب شوی دی مغلوب ده که نه اسلام مغلوب ده اسلام به د دې د وجې نه غالب کېږي پښتانه یو بل سره په جنګ دي مسلمان یو بل سره په جنګ ده هغه وجه دا ده چې که دا کتاب چې کوم ده که نه چا په لاس کې راواغستو نو به سم هم شي خو بیا به د هغې کتاب نوعیت ګورو چې کم کتاب برخلو لکه داسې کتابونه شته چې که هغې کې مو
که کتاب مو ماشوم لور کو او هغه وکړو هغه سټډي کو ستر شو کنه نو اجلا به ترله جوړ کی یو داسې سیستم داسې یو سړی به ترله جوړ کی چې به نه د پښتو د معاشري وي نه به د مسلمان د معاشري وي. قدرمندو ورمړو علاقه د برکی صاحب شعرونه هم تاسو سره شریک کړو. د دې سره مال اجازت راکړي د الله په امان.